ګلچاحت یا معاویه. ګوره زه په حرم کې مخه عمرې لرغلی والحمدلله تواب موکو او راللو نو چې دا ویډیو مو کته کنه نو یو څو خبرې مې ذهن لرای د ګلچاحت. تاسو دا ویډیو ګورئ یو څو خبرې مې ذهن لرالې. ګلچاحت وای ما پسې خلک خبرې کوي، یعنی نه ټول ټولو دا دی کنه چې خلک ما پسې خبرې کولې او زر عالم سیدا اې د الله بندا د الله بندي یا د الله بندا. چونکې زه د ډېر احترام کوم، ما تا باندې ویډیوګانې هم کړې دي حرم کې چې کومه مسله رااله وغیره کوم کسان چې پتا پسې خبره اترې کولې ما پتا باندې ویډیوګانې کړې هم دي سیدا. خو ډېرو ملګرو را سره رابطه وکړله. نو جنابو ته راته دا ووایه که نه ته چې به دې کم پیډ ته لاړې. ګوره ټول نه مخکې خو ما بعضې ویډیوګانې وکتلې وایي دا تا ټول پلین یو قسم نه دی ویښتو له ساس کړی ویښته دې واړه کړه او ویښته دې وکرل. صحیح شو په خبره؟ د هغې نه پس بیا تا لوبه خبره چې دا نوره شان سټارټ کړه. ته چې وایې جناب چې ما ته خلک کنزل کوي که نه نو ته راته دا ووایه چې په دې کم پیډ کې ته یې په دې کم پیډ کې آیا دې کې ستا عزت دی؟ ته وګوایه ځه دې کې ستا عزت شته؟ لکه دین اسلام ته چې انسان راشي ما ورته بیا په عزت پسې ګرځو چې عزت د مې چا ونه کو دا ونه کو هغه ونه کو که نه. نو ته چې په دې خپل کم پیډ ته بیا لاړې او دا کپړې د ښځو دا واچولې که نه دا حل هول دې شروع کړو صحیح ده. نو ته راته دا ووایه په دې کې ستا عزت شته؟ دې کې څومره پسپکه تا ته خلک ګوري. دغه خو دې د سره مایند نه کړه، دغه کې خو ته داسې مست پروت دی چې څه درته ووایم. خو چې د دین اسلام خبر شي ګوره خفه کېږي به نه خفه کېږي نو بس الله دې مونږ ټول خوشحاله کړي. نو بس ته چې ګوره دې تبلیغ ته رالې که نه یقین وکړه دې چې کم نقصان وکړو که نه قسم دی دا ستا د اخر د وروستنۍ چې کومه زندګي وه مخکینې دې نقصان نه دی کړی. څومره چې ته رالې او بیا لاړې دې چې څومره نقصان وکړو. خو بهر کې به پښتو کې وای په یو هندو باندې بټخیل نه ورانېږي کوڅه حساب کتاب دی. عزت خو الله ورکوي، ذلت خو الله ورکوي. د مخلوق د وجې نه ته د الله جل شانه لار پرېږدې که نه. ګوره په تبلیغیانو مشرانو باندې تا خبره وکړه چې دا چلې کړی هغه چلې کړی، دلته بیت الله شریف ته رالې دلته د چغې سورې سازې کړې چې دا چلې واغه چلې. دا ټول خلک تباه و برباد دی، صرف ته پکې دا کار یې که نه. بل ستا چې کوم پیړ والا کسان دي هغې ماشاءالله دلته په حرم کې ډیوټیانې دي، په حرم کې ډیوټیانې دي دلته ماشاءالله. شاه ولی الله ته دې مونږ وګور په سواد کې که نه داسې نور داسې دنیا کسان دي خبرې اترې دي هغوی خو چېرته داسې ونه کړه. خو ماشاءالله ستا د عزت به صرف عزت دی او دا ټول خلک نعوذ بالله کافران دي او به صرف به دغه څیز پسې ګرځي. جناب د الله بنده یې د الله بنده د اسلام نه دې کیلونه سازه کړي. الله به دې ګوره په شرمونو او شرمې او دا یاد ساته ګوره اخرنی وخت نه انما الاعمال بالخواتم. زه دا نه یم چې زه مسلمان یم زما هم د اخر خاتمې پته نه لګي د اخر خاتمې. نبی اسلام فرمایي یو لش په جنت نږدې یو لش په جهنم ته شي. سار مسلمانې ماښام به کافرین ماښام مسلمانې سار به کافر. دا ګوره نه یم زه د خپل ایمان یو قسم لا ګرنټي نشم اخیستی چې زما اخر خاتمه به څنګه وي. ګوره یاد ساته هر کله چې د دین نه کیلونه ساز کې دین نه کیلونه التزا او دلته راځه التزا او دلته راځه او د مخلوق د وجه نه دین اسلام مثال کې تو دین اسلام کار پرې خودل یاد ساته ګوره دې مخلوق ته به الله محتاج ښه په اخرنۍ ژوندۍ کې ادا څه اخرنۍ. اوس خو شباب دی جناب در جوانی توبه کرده شی او پیغمبر ځواني دي دا هم مس کې حساب کتاب کې ګرځا خدا سرمن بری ډیر زر سکیږي چې پړ شي. د مولانا اختر علي صاحب دا لش پښ وخته نه دي دا ډېر زر تک سپین شي او دا وار مخ نه پدې کې ډېر کوتواله راشي بیا به موتا ته پته ولګي. نو د الله بندا کله دلته او کله التا کله دلته او کله التا یقین وکړه بس هیڅ نشویلې دا خلک وسومره د حال کول سٹارټ ته یقیني ګوره ما ویډیو نه کوله زه په حرم کې ما عمرې راغلم خدا باز کسان مو چې مونږ خپل عبادت کوم ماشاءالله هر عبادت کو خدا میډیا نه په دې باندې د دین کار دی ګوره خدا اهم رکن دی په دې باندې ان شاء الله مونږ کار کوو د دین یو کسب ان شاء الله راکېدل شي. په ما خلک اعتراض کوي نو زه به کوم دین به پرې نه ما په دې څومره علماو باندې اعتراضونه خلک کوي نعوذ بالله شکلونه خنزیرانو ته واچولې شو د علماو مختلف علماو خنزیرانو ته سپوت یې واچول هغوی خو چېرته دا حساب کتابونه کو مړه خو بس غالبا ویښته دې وکرل هر څه دې برابر کړه او د هغې نه پس دغه لنډ دین دی او دا رنګینې پرې ښودل نه دي دا ډېرې ګرانې خبرې دي. الله دې زموږ ایمان سلامت کړي. نو صرف په دې دې خفه کړم چې زه دله درغلی وم مسواک ته هم درغلی وم دله څومره عزت دله مونږ درکو دین په جامه کې بهر کې ته چې به د کمو رنګینو کپړو کې د عزت غواړې د عزت نه دی ګورې دا حوس پرست خلک ستا عزت کوي یو قسم لا
نو بس په دغه ته عزت ملاويږي، بس د دغه ته عزت ته بس صحیح ده. او دین اسلام زما واست محتاج نه دی ښا یا ساته ګوره زما واست د منډو تر دین اسلام محتاج نه دی. الله فرمایي تاسو به ختم کم نور برا علماء خپل ځان باندې رحم کول دي. او یا ساته دا ځواني به ګوره ډیر زر بوډا والي دي نږدې شي ښا ډیر زر به د لش په ځواني نه دا به بس ختمې. نو ګیله مې جن ډیر غټه ګیله ده ښا ډیر غټه ګیله ده چې ته د مخلوق د الله په باره کې ته مخلوق مخې ته کې مړ خپل رب دې هیر کړی او ته د مخلوق په وجه باندې د خپل د تبلیغ وغیرہ د پټکیر سره کوس کړه. بس د صحیح ده زنه الله دې موږ ټول ایمان سلامت